ها دا بالکل جی تازه ترین اطلاع تاسو درکو چې یو گاډی د حادثې ښکار شوی دی وډز موټر دی او بالکل دا اوس تازه دا حادثه مخې ته راله دا انډیکیټر چې دی هم د دې آن دي زخمیان چې دی د ګاډي نه د ریسکیو په مدد باندې ویستې شوي دي د 112 ټیمونه چې دي هغه هم چې دی د دې حادثې ښکار شوي دي تاسو دا ګاډی ګورئ جی دا د حادثې ښکار شوی دی او دا روډ نه په دومره فاصله کې دا حادثه مخې ته راغلې ده دا اوس تازه ترین صورتحال ستاسو سره چې دی د دې حادثې چې دی هغه شریک کوو او دا حادثه ویډز موټر دی چې د شینګردار په مقام باندې دا حادثه راله او د دې نه چې کوم زخمیان دي د 112 ریسکیو ټیمونو په مدد باندې دې نه دغه خو کم د دې ټیر چې کم پروت دی نو پته دا لګي چې دوی ته ټیر مات شوی دی او دا تاسو ته لږ ښیو دا صورتحال چې دا ریم د دوی مات شوی دی دا ریم تاسو ګورئ د ګاډي ده یا نور څه ټیکنیکل مسله هم کیدی شي بیا به وروسته پته لګي خو موجوده چې څه ښکاري نو د دې ریم چې دی هغه مات شوی دی او دا حادثه مخې ته راله او د روډ نه په دومره فاصله کې دا حادثه چې دا اوس چې دی مخې ته راله د شینګردار په مقام باندې دا ګاډی د حادثې ښکار شوی دی او د روډ نه په دومره فاصله کې چې دی دا تاسو دا فاصله ګورئ چې دی څومره د هغه ځای نه دې ځای ته په کومه طریقه باندې را رسېدلی دی نو د دې اوس چې کوم د دې ټیر نه موږ ته اندازه دا لګي نو یا خو د دې دا ریم چې دی د دې ډیمیج کېدو د وجې نه د حادثې ښکار شوی دی او دې کې چې کوم ناست کسانو نو هغه د 112 ریسکیو ټیمونو په ذریعه باندې د دې نه ویستې شوي دي او جي ټي روډ چې دی هغه هم تاسو ته ښیو چې د روډ دا تاسو دا ځای وګورئ چې دی په دې پټو کې څومره دې فاصله طی کړې دغه ځای ته رسېدلي دا د دې ټایر چې دی هغه پروت دی دا چونکې روډ دی جي ټي روډ نه شینګردار په مقام باندې دا حادثه چې ده دا مخې ته راغلي دا موټر کار ویډز موټر دی او مخکې کم ټایر ریم چې دی نو د هغې ډیمیج شوی دی بیا بعد د پولیسو تفتیش نه بعد پته لګي چې حادثه د څه د وجې نه راغلې ده دا تازه ترین صورتحال د په ریپورټ شینګردار نامه ستاسو سره شریک کوم سهیل باچا راکړه اجازت د الله په امان